د انډیا ټیم پاکستان ته په نه راتلو باندې پاکستان کرکټ بورډ هم اخر اکشن اخیستلی دی. پاکستان کرکټ بورډ آی سی سی ته یو ایمیل کړی دی. په دغه ایمیل کې پاکستان کرکټ بورډ څه لیکلي دي په دې باندې هم تفصیلا خبره کوو. او انډیا ټیم آی سی سی ته څه ایمیل کړی دی په پی سی بی نه علاوه د انډیا چې کم کرکټ بورډ دی بی سی سی آی هغه آی سی سی ته څه ایمیل کړی دی چې موږ پاکستان ته ولې نه ځو په دې باندې هم تفصیلا خبره کوو. او پی سی بی اوس ریزن غوښتلی د آی سی سی نه مکمل تفصیل طرف ته راځو. آی سی سی ته بی سی سی آی د انډیا کرکټ بورډ ویلي دي چې موږ پاکستان ته چیمپئن ټرافی د پاره نزو. افیشلی بیا آی سی سی پاکستان ته ایمیل کړی دی چې موږ ته انډیا انکار وکړو چې موږ پاکستان ته نزو د آی سی سی چیمپئن ټرافی د پاره. بیا پاکستان په هم سوچ کو یو ورځ پس اوس پاکستان کرکټ بورډ آی سی سی ته ایمیل کړی دی. په دغه ایمیل کې پاکستان کرکټ بورډ آی سی سی ته لیکلي دي چې تاسو ته د انډیا ټیم د انډیا لوبډلې یا د انډیا د کرکټ بورډ چې کوم منسټر دی جیشا هغه تاسو له څه ویلي دي چې ولې موږ پاکستان ته نزو. لکه تاسو له څه ریزن خولې دی هغه ریزن موږ له وښایي کېدای شي هغه وجه چې کوم دی موږ د انډیا ته صفا کړو. هغه ریزن هغه خطرات چې کوم انډیا موږ نه محسوسوي د هغې کلیرنس موږ انډیا له ورکړو. انډیا راشي پاکستان ته د چیمپئن ټرافی دپاره. ځکه د پاکستان کرکټ بورډ چیرمین چې کوم دی محسن رضا نقوي هغه نه غواړي چې د هغه په سربراهۍ کې د چیمپئن ټرافی د پاکستان نه لاړه شي. پاکستان آلریډي په چیمپئن ټرافی دپاره په ګراونډز باندې کار روان کړی دی. په ګراونډز باندې ترقیاتي کارونه روان دي، ګراونډ رینوویشن روان دی. او محسن رضا نقوي نه غواړي چې د چیمپئن ټرافی د هغه په سربراهۍ کې پاکستان نه ځي. که چېرې پاکستان نه ځي عوام به پرې هم تنقید کوي. ځکه محسن رضا نقوي باندې خو دا تنقید هم کېږي یو چې هغه د پاکستان اهم عہدو باندې فایز دی. یو طرف ته هغه په سیاست کې هم انوالو دی، بل طرف ته کرکټ لا هم هغه داسې خاص ترقي نه ده ورکړې نو په هغه باندې ډېر غټ ابجیکشن کېږي. بل طرف ته پی سی بي هم غواړي چې د آی سی سی چیمپئن ټرافي لږه ډیلی شي، ډیلی ټیکټس دی کې استعمال شي. ځکه د هغوی دپاره به ګراونډ رینوویشن چې کوم دی هغه هم تر هغې مکمل شوي وي. خو محسن رضا نقوي دومره په اسانه باندې د چیمپئن ټرافي د پاکستان نه د تلو دپاره نه پرېږدي. او بل طرف ته په آی سی سی باندې هم پریشر دی. ځکه چې کله هم یو داسې میگا ایونټ وي، غټ ټورنامنټ وي، نو د آی سی سی براډکاسټر سره اګریمنټ کړی وي چې موږ به 100 ورځې مخکې شیډول تیارو. هغه شیډول مطابق بیا چې څومره هم براډکاسټر وي خپل ایډز جوړوي، خپلې وقفې جوړوي چې د کرکټ میچ دوران دا کمې وقفې موږ ته راځي دغه براډکاسټر خپلې وقفې جوړوي د ټورنامنټ دپاره. دغه آی سی سی چې کم ټورنامنټ دی د هغې دپاره نو څه ورځ تر ورځه په آی سی سی باندې دا پریشر زیاتېږي د براډکاسټر د طرفې چې تاسو شیډول ولې نه جاري کړی. او بل طرف ته ولې انډیا وایي چې موږ نزو پاکستان ته، او دلته ولا پاکستان ایمیل وکړو چې موږ له وجه وښایو چې ولې انډیا نه راځي. نو آی سی سی هم په منځ کې ګیره ده. اوس په آی سی سی نیوټرل یا به انډیا رضا کوي پاکستان ته پر راتګ باندې مجبوروي به، یا به پاکستان په نیوټرل وینیو باندې مجبوروي چې دا ټورنامنټ د پاکستان نه وباسئ. هوسټینګ د ستاسو دی په دوبۍ کې کوي، په سریلانکا کې کوي، بنگلادیش کې کوي، چې کوم ځای تاسو کوئ او یې کوي، خو د پاکستان نه راوباسئ. ځکه آی سی سی دا نه غواړي چې یو ټیم هم د دې ټورنامنټ نه وځي، نه هغوی غواړي چې پاکستان وځي او نه غواړي چې انډیا وځي. ځکه آی سی سی چې څومره ریونیو جنریټ کوي د ټول ټورنامنټ نه د هغې نه زیاته ریونیو چې کومه ده هغه هغوی د پاکستان او د انډیا د میچ نه جنریټ کوي. نو معامله سخته د راتلونکي اپډیټس به در سره زه شریکوم. ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.